بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. سورة یونس 71 نمبر آیت. د دې 71 نمبر آیت نه د اخیره پورې د سورت درېمه حصہ شروع کیږي او په دې درېمه حصہ کې چې کوم سبقونه پراته دي دنه د هغې حاصل دا دی چې په دې کې به درې واقعې ذکر کیږي. یو واقعه د نوح علیه السلام، یوه د موسی علیه السلام، منځ کې یوه د یونس علیه السلام. او د دې واقعو حاصل بدای یو هغه خلک ته خبرداری ورکول چې کوم د اسلام دشمنان دي، چې د اسلام دشمنی او په اسلام او شریعت باندې عمل نه کول د سبب د عذاب دی، هم دنیا کې هم آخرت کې هم په قبر کې. دا مسله ثابتول نو دې ځکه کې به تخویب دنیاوي ثابتېږي په دې واقعاتو سره. دویم تشجیع یعنی تیزی په تبلیغ کې چې دې کسانو تبلیغ دپاره څومره قربانۍ، محنت او بهادرۍ کړي دي، د هغوی هغه انداز او کیفیت په ذکر چې خلک په دعوت کې د بهادرۍ نه کار واخلي. او درېیمه دا ده چې ایمان دا دفع کوي عذاب لره. کلک ایمان دا د عذاب مقابل یا عذاب دفع کوي، چې کله کلک مؤمنان موجود یا عذاب نه راځي. در دې حاصل خلاصه شو. الله تعالی فرمایي واتلو علیهم، بیان کا دوی ته نبأ نوح، واقعه د نوح علیه السلام. نوح علیه السلام د آدم علیه السلام نه وروسته اولنی پیغمبر دی چې دی د توحید د مسایلو د بیانولو دپاره راغی. د دې تفصیلي واقعات مخکې تېر شوي دي چې نوح علیه السلام په وخت کې شرک څنګه را پیدا شو، په کومه طریقه باندې نوح علیه السلام د هغې مقابله څنګه وکړله، دا بحث مخکې تېر شوی دی. لیکن دې واقعي حاصل دا دی چې د اسلام د مخالفت دا سبب د عذاب جوړیږي په دنیا کې هم. ځکه د نوح علیه السلام قوم د دین مخالفت شروع کو او په دې دنیا کې هم الله تعالی بوبو کې غرق چې په دنیا کې د غرق شو، د ایمان نه بغیر لاړل، نو د قبر اندازه او د آخرت اندازه تاسو په خپله معلومولی شئ چې څه به کېږي هلته. نو دا واقعیت دلیل دی په دوو خبرو باندې. یو دا ده چې د اسلام مخالفت سبب د عذاب جوړیږي په دنیا کې هم، هغې باندې دلیل نقلي پیش کېږي. او دویمه دا ده چې نوح علیه السلام په دعوت کې څومره بهادرۍ سره کار کړی دی، د هیڅ چا نه یره نه ده کړې او د هیڅ چا نه یې تمه نه ده کړې. دا واقعیت دا خبرې په دې واقع کې دننه راشي. اذ قال، په هغه وخت چې وی ویل لقومي خپل قوم ته، یا قومي ای زما قومه، ان کان کبر علیکم مقامی، که چېرته کېږي ګران په تاسو باندې ودرېدل زما، چې تاسو ته ودرېږم خبره ته کوم، د تاسو ته ګران پرېوځي، بد یم شي. وتذکیري او نصیحتونه زما بآیات الله، د الله تعالی په آیاتونو سره. فعلى الله توکلت، نو خاص په الله مې توکل کړلی. توکل یعنې ځان مې بسپارلی دی. دې ځکه کې هغه مضمون نقل شو چې په کوم مضمون کې نوح علیه السلام قوم ته د خپلې بهادرۍ هغه اندازه ښیي چې که تاسو ته زما واز نصیحت ګران ښکاري او بد یم شي، نو زه ستاسو د مرستې به تمه نه یم. ما خپل ځان الله تعالی ته سپارلی. فاجمعوا امرکم، تاسې راجمع کړئ خپل تدبیرونه، څومره چې څه کولی شئ زما خلاف هغه ټول راجمع کړئ. وشرکاءکم، او شریکان خپل بتانو سره کې هم مشوره وکړئ، غم را وغواړئ. ثم لا یکن امرکم، بیا دې نه یې کار ستاسو علیکم په تاسو باندې غمتن پټ، یعنې پټې مشورې مه کوئ، پټې منصبې مه جوړوئ، ښکاره په دښمنۍ کې راشئ. ثم اقضوا، بیا تکلیف راورسوئ الی ماته، ولا تنظروني، ماته هېڅ مهلت مه راکوئ. دې ځکه کې دا یوه جمله چې ثم لا یکن امرکم علیکم غمتن، بیا دې ستاسو کار په تاسو باندې پټ نه وي. د دې مطلب دا ده چې کله ته پټه دښمني کې، نو پټه دښمنۍ کې زړه نه یخېږي. یوه خبره شوه. دویمه دا ده چې پټه دښمنۍ کې سړی اکثر مقصد ته نه رسېږي، ته به خبره پټې پټې او هلته کار به پاتې کېږي. نو نوح علیه السلام ورته وایي چې داسې وکړئ، زه یو کس ټول راجمع شئ، د خپلو خدایانو شریکانو سره به خبره وکړئ، هغه هم ځان سره ملګري کړي، او بیا مخامخ راشي ښکاره په ښکاره باندې زما سره دښمني وکړي.
نو دا غون مضمون یو اهم مضمون ثابت چې مبلغ او داعی به انتهایی غیرتی د چا نه به یریږي نه. کله چې بده کې روب د چا نه موجودي یا د مخلوق نه تمه موجودي د ټیم کې سره رښتیا نشي ویل. ډیر خبرې بیا د دین ډیره حصہ د سي پټه پاتې شي. نو ګویا چې دا اصول د داعی چې داعی دعوت کوونکي سره به انتهایی زړور بهادر پکار چې کله علم او پوهه یې لیکن د سره زړورتیا او بهادری نه نو بیا هم دعوت کار مخکې نه چلیږي. نو نوح علیه السلام دې ته وویل چې داسې وکړئ زما خلاف تمام تدبیرونه راجمع کوي، خپل شریکان پکې ملګري کوي او بیا ښکاره په ښکاره باندې راشي، پټې خبرې مه کوئ او زما ته تکلیف راکولو مخامخ تکلیف راکولو پوره فیصله واوروئ او ما ته پکې هېڅ مهلت رانه کوي. دا د بهادرۍ مضمون شو. لیکن دې ذکر کې د نوح علیه السلام چې کوم الفاظ د توحید ذکر کړي او د بوتانو د کمزورۍ او د الله تعالی د لویي چې کوم مضمون نوح علیه السلام ذکر کړی او نو دې ذکر کې د هغې بیان ونه شو، ذکر ونه شو چې دې ذکر کې د واقعي مقصودي کلام چې کوم دی نو هغه خلک د دنیاوي عذاب نه یرول دي او دغه مضمون په دې واقع کې راغلی دی ثابت دی. دې ذکر کې د دې واقع نه توحید ثابتول مقصود په الحال نه دي. نو هغه یې ذکر کېږي چې کوم حصہ د ذکر کې مقصودي ده نور واقع پاتې کېږي او دا قرآن انداز دی. قرآن چې څومره تاریخي واقع ذکر کړي دي نو هم هغه مضمون تر اخیستری دي چې کوم مضمون هغه ذکر کې مقصودي دي نور واقع پرېښودل. نو په دې وجه کې د آدم علیه السلام واقع د رسول صلی ذکر شوی ده او په ټولو ذکرونو کې جدا جدا مضمون را نقل شوی دی او څه مضمون پاتې شوی دی. ځکه چې دغه واقع هم چې کوم مقصودي مضمون دی هماغه تر اخیستل نور پرېښی. تاریخ او واقعیت دې دپاره یي چې د مخکې امتونو د ترقۍ اسباب او د هغې د زوال اسباب ته معلوم شي، د عروج او د زوال چې کوم عوامل چې هغه ته معلوم شي او روان نسل د هغې نه سبق حاصل کړي او داسې خطا لاره باندې را نه شي. دې دپاره قرآني تاریخ هم د دقې دپاره ذکر کېږي چې تاسو به د اسلام د مخالفت په لاره باندې چېرته را نه شئ. ځکه د اسلام مخالفت کول چې په دې لاره څوک راغلي دي د هغې تاریخ د نوح علیه السلام په شانته کې دی، د موسی علیه السلام د قوم په شانته کې دی، فرعونیانو په شانته کې دی. یعنې دا خطا لاره ده، په دې لاره کې خلک غرق کېږي، ډوبېږي. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ که تاسو مخ واړو زما د خبرونه، یعنې که دشمني کوئ نو خو دغه خبره شوله چې ښکاره په ښکاره باندې راشي، پټې خبرې مه کوئ. او دویم فَإِن تَوَلَّيْتُمْ که تاسو مخ اړوئ زما د خبرونه، زما په خبرو باندې یقین او بروسه نه کوئ. فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ نو زه نه غواړم ستاسو نه هېڅ مزدوري، یعنې مخ واړوئ څه خبر نه، زه خو درڅه دیاړي نه غواړم چې تاسو به بیا دیاړي نه راکوئ او په دیاړۍ باندې هم خفګان منځ کې راشي، بس چې په کوم طرف باندې ځئ نو ځئ. نو دې ذکر کې دا مضمون چې د نوح علیه السلام متعلق کم دی، د دې حاصل دا ده چې نوح علیه السلام د مخلوق نه بالکل تمه نه لرله او داعي دغسې په کار ده چې د کوم ځای کې دعوت چلی چې د خلکو نه دنیاوي تمه نه ساتي. چې کله دنیاوي تمه ساتي نو بیا پوره دین نه بیانېږي، ځکه چې پوره دین بیانې خو سړی خفه کېږي. هلته بیا مخکې چې ته کوم څه په کار دي هغه درکوي درله نه، نو دین لوی حصه بیا ډوبه شي، غرقه شي. نو دې ځکه کې د خلکو نه بېتمې کېدل ذکر شو چې نوح علیه السلام د مخلوق نه هېڅ تمه نه لرله او هېڅ اثر په قوم کې نه لیدله. ان اجریه الا علی الله نه مزدوري مګر په الله تعالی باندې ده، ماله به الله تعالی بدله راکوي د خپل محنت او تاسو نه پکې شی نه غواړم. دا مضمون علماو لیکلی دی چې دلیل دی په دې خبره باندې چې فرض عین عباداتو باندې مزدوري اخیستل ټیک نه دی. کم کار چې به تا فرض عین دی، لکه دعوت په انبیاو باندې فرض عین دی، عام مسلمانانو باندې فرض کفایي. نو د فرض عین په صورت کې به دې باندې ته پیسې نشي اخیستلی او د فرض کفایي په صورت کې بیا اخیستلی، ځکه چې کله فرض عین نشو نو دا خو هر سړی له دې مخاطب دی. یو کس د ذمهواري چې ته یې نور ته خلاصوي نو پکار ده چې نور ولا پیسې ورکړي. پیغمبرانو په دې باندې بخپل دعوت باندې قطعا هېڅ شی اخیسته نه او باقي باندې حرام و، ځکه چې دعوت د پیغمبرانو دپاره فرض عین و. وامرت ما ته حکم شوی دی ان اکونه چې زه شم من المسلمین د مسلمانانو نه. مسلمین جمع د مسلم ده. مسلم دا ویل کېږي تابعدار، ګردن نهادن غاړه ایښودل، تابعداري کول. نوح علیه السلام د تفسیري مضمون خلاصه دا شو. یو دا ده چې که تاسو دین نه منئ او زم بدې شم او په دې دین په وجه باندې زه بدې شم نو په دې کې څه خبره نشته. ما خپل ځان الله ته سپارلی دی او تاسو خپل ټولې دشمنۍ او چرونه راجمع کوئ، منصوبې هم راجمع کوئ او ښکاره په ښکاره باندې زما خلاف راشي. د نوح علیه السلام بهادري ذکر شو. بیا نوح علیه السلام وایي چې که زما خبرې ته غوږ نه ږدئ، مخ ته اړوئ
نو هیڅ خبره نه ده. ځکه تاسو نه زه مزدوري نه غواړم، بالکل چې مخ ته واړوئ په کومه لار چې ځئ نو ځئ. نو دا د نوح علیه السلام د مخلوق نه د بېتمې کېدلو مضمون شو چې مخلوق نه هېڅ تم هم نه لرله دعوت په لاره کې. او بیا وایي زما د حکم شوی زه شم د تابعدارونه، یعنې په خپله باندې چې الله ما ته څه ویلي په دغې زه عمل کوم. که تاسې بې کوئ او که نه کوئ ستاسو خپله خوښه ده، په کومه لار چې ځئ نو لاړ شئ. مسلمین او د مؤمنین کې لږ غونډه کې فرق دی، مسلم او مؤمن یا ایمان او اسلام کې، لیکن اطلاق په یو بل معنی کېږي. اسلام چې کوم دی اکثري په هغه ځایونو کې استعمالېږي چې کوم ظاهري احکام دي، لکه مونځ ظاهري حکم دی، خلک یې نه په مانځه باندې ګیره، شرعي پټکې، شرعي کپړې، دا هغه څیزونه دي چې ښکاره په ښکاره باندې ښکاري. چې کوم احکام ښکارېږي ښکاره باندې بل کس احساس کولی شي، دې ته اسلام ویلی کېږي. او چې کوم د تعلق د زړه سره د عقیدې سره دی پټ دی، هغې ته ایمان ویلی کېږي. نو چې کله سړی په ښکاره باندې حساب کتاب اسلامي او پټ ایمان نه وي، نو دې ته بیا منافق وایي. او چې کله سړی په عقیده اسلامي ده لیکن ظاهري شکل صورت یې ګډ وډ دی، د مسلمانانو نه دی، نو دې کس ته بیا فاسق ویلی کېږي. او بیا کله کله د مسلم اطلاق په مؤمن باندې کېږي، د مؤمن اطلاق په مسلم یعنی د یو بل په معنا باندې هم راځي. دا هم هغه ځای کې نه ده چې کوم د یو بل په معنا سره راځي. الله وایي فکذبوه، نو دروغجن یې وګاڼه د نوح علیه السلام لره. قوم د نوح علیه السلام ته د دروغ نسبت وکړي چې ته پیغمبر نه یې. نوح علیه السلام تقریبا 900 کاله محنت کړې ده، مخکې د تاریخونه نقل شوي دي. او په دې 900 کاله کې چې کوم خلکو ایمان راوړی دی، نو تفسیر یسیر په هغه کې مختلف اقوال نقل کړي دي. یو قول پکې د 3 کسانو دی، یو پکې د 2 کسانو دی، د 9 کسانو، 3 اویا 15 دا اقوال دی چې دا خلک مسلمان شوي دی. په دې کې باقي خلک نه دی مسلمان شوي. نو دا مضمون د شجاعت دا د تشجیع شو چې په دعوت کې تیزی پکار ده. ګوره نوح علیه السلام 900 کاله محنت کړې ده، حوصله یې نه ده بېللې. نو تاسو به هم خپل ژوند کې پوره خواري جاري ساتئ او په دې کې مایوسه کېږئ نه چې خلک یې نه مني. خلک یې نه مني ستا غاړه به ازاده شي. که خلک ومانه وبې مني، که نه مانو نو خپل اخرت یې دی. نو ګویا دا مضمون د تشجیع یعنی د تیزی شو چې په دعوت لاره کې مکمله تیزی پکار ده، مایوسي هېڅکله هم نه ده پکار. ځکه دعوت لاره کې تاوان او نقصان بیخي نشته. که څوک مسلمانېږي هم پیدا ده، او که نه مسلمانېږي نو هم د داعي خو پیدا کېږي. الله وایي فنجیناه، من خلاص کړه ده لره، ومن او هغه څوک معه چې د سره و پیلپلو کې په کښتۍ کې. دا مضمون د دې خبرې شته چې ایمان چېرته موجود وي، نو ایمان او عذاب دواړه نه راجمع کېږي. نو ایمان دا مقابل او مدافع د عذاب چې کوم ځای کې کوم سړی ایمان لري به د عذاب نه راځي. ګوره دغه عام عذاب نازل شو، د غرق کېدلو عذاب راغی، لیکن کوم خلکو زړه کې چې ایمان نو په دغه اوبو کې دننه هم، په دغه طوفان کې دننه هم دا خلک بچ پاتې شو. نو دا اثبات د دې خبرې وشو چې ایمان مدافع د عذاب دی، په ایمان سره عذاب د پکېږي. وجعلناهم وګرځول دوی لره خلائف، وروسته اوسېدونکي په ځمکه کې. خلائف جمع د خلیفه ده، خلیفه نایب او جانشین ته ویل کېږي. یعنې د نوح علیه السلام دغه ملګري یا دغه مسلمانان چې د نوح علیه السلام اولادو، وروسته دوی په ځمکه کې پاتې شول اوسېدل، او کافران ټول ختم شو. نو دا دلیل شو په دې خبره باندې چې د دنیا ترقي هم د اسلام سره تړلې ده، او د اسلام د مخالفت په وجه باندې د خلکو نه دنیا داسې پاتې کېږي لکه څنګه چې د نوح علیه السلام نه پاتې شو. او د ایمان په وجه باندې ترقي راځي لکه څنګه چې نوح علیه السلام قوم په خپله باندې هم بچ شو د عذاب نه، او دنیا بیا د هغې په لاسونو باندې آباده هم شوله. واغرقنا الذین امن غرق له هغه کسان کذبو چې نسبت د دروغو یې کاو بآیاتنا زموږ آیاتونو ته، مخالفین ټول غرق شو. نو دې ځای کې د غرق کېدلو وجه دا شوله چې کذبو بآیاتنا زموږ آیاتونو ته د دروغو نسبت کا، آسماني احکامي شرعي احکام نه منل، دی نه منل چې الله حکم دی د منلو قابل دی، بلکې دوی ویل دا دروغ دي، د ځانه جوړ شوي دي. د الذین کذبوا بآیاتنا کې مفسرین ثابتوي چې د نوح علیه السلام د واقعي باره کې چې کوم اختلاف ده چې آیا دا طوفان په ټوله دنیا باندې و او که نه خاص په عراق باندې و، کوم ځای کې د نوح علیه السلام قوم اوسېدو. اگر چې په دې کې دواړه اقوال مشهور دي، څوک وایي ټوله دنیا باندې راغلی دی، څوک وایي چې نه خاص په عراق باندې راغلی دی، لیکن دا آیت ثابتوي چې دا خاص په عراق کې و، بار نه و. ځکه چې الله وایي واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا،
مونږ غار کړه هغه کسان چې هغې نسبت د دروغ کوو زموږ آیاتونو ته. دا خلک چېرته اوسېدو؟ دا په عراق کې اوسېدو. نوح علیه السلام او قوم دعوت غونډ په عراق کې دننه روانو. نو معلومیږي دا چې د عراق دننه خلک درک شوي دي او دننه عذاب راغلی دی. بهر دنیا کې عذاب نه دی راغلی. اگر چې په دې کې مفسرینو ډېر عجیبه عجیبه تاریخونو اسرائیلي اقوال ډېر عجیبه عجیبه مشهور دي. څوک وایي خانه کباب کې ډوبه شوې وه، څوک وایي دا نه وه ډوبه شوې پاتې شوې وه. داسې عجیبه عجیبه اقوال پکې مشهور دي. لیکن صحیح خبره دا ده چې دا عذاب د عراق پورې محدود دی، بهر دنیا کې راغلی نه دی. فانظر نو ته وګوره کیف کان څرنګه شو عاقبة المنظرین انجام د یرولې شو خلکو. دا مضمون چې کوم دی فانظر کیف کان عاقبة المنظرین، دا اشاره د دې خبرې ده چې په دنیا کې د اسلام مخالفت څنګه عذابونو ته دعوت ورکول دي. یو دا مضمون ثابتول دي. او دویم دا چې کله یو خلکو ته اسلامي دعوت ورکړی شو، د دین او د شریعت پوره دعوت ورکړی شو او دې خبره باندې پوه شو چې که د دې احکامو مخالفت تاسو کوو نو به تاسو باندې به عذاب راځي، د دا اطلاع ورته هم ورکړی شوه. او د دې باوجود د خلکو به دغه آیاتونو باندې عمل ونه کړو، دین باندې بیا عمل ونه کړو، نو بیا به دې خلکو باندې عذاب یقیني خامخا راځي. الله وی ثم بعثنا بیا موږ ولېږو من بعد یو وروسته د دینه د نوح علیه السلام نه وروسته رسولا ډېر پیغمبران. رسول دا جمع د رسول چې واو پکې نو دا مفرد دی چې واو دې لري کې دا جمع شي. نو موږ ولېږو وروسته د دینه رسولا ډېر پیغمبران الی قومهم خپل قومونو ته. نوح علیه السلام نه وروسته پرله پسې پیغمبران راغلي دي. فجاءوهم نو دوی براله بالبینات په واضح دلایل سره. فما كانوا نو دغه خلق ليؤمنوا چې ایمان راوړل بما په هغه څه باندې کذبوا چې دروژنې ګڼلې به هغه لره من قبل د مخکینه. دی آیات کې تقریبا د معنی په اعتبار سره درې احتمالونه پکې دي. یو معنی د سیدا چې فما كانوا نو دغه د نوح علیه السلام قوم ليؤمنوا چې ایمان راوړل بما کذبوا بسبب د هغه چې نسبت د دروغ کړو به دغه باندې من قبل د مخکینه. نو به معنا دا شوه نوح علیه السلام قوم ایمان را نه وړ، ذکر را نه وړ چې کم آیاتونه دې ته ذکر شوي بیان شوي وو هغې باندې دوی د مخکې نه هغې ته د دروغو نسبت کړی وو. نو چې دروغو نسبت یې ورته کړی و نو هغه دروغو نسبت سبب د دې خبرې شو چې ایمان یې نصیب نه شو. نو ګویا چې د دروغو نسبت په وجه باندې دوی د ایمان نه محرومه پاتې شو. دا مضمون شو. دویمه معنی دا ده چې فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. نو دا ورستنی قومونه د نوح علیه السلام نو ورستنی قومونه دوی نو ليؤمنوا چې ایمان راوړی بما په هغه زمانه کذبوا به من قبل چې نسبت د دروغو کړی او دغه آیاتونو ته مخکینی کافرانو من قبل د مخکینه، یعنی نوح علیه السلام قوم چې کم کار کړی نو دی ورستنی قوم هم ځکه ایمان را نه وړو چې دغه مخکینی کافرانو تابعداري کوله، د هغې خبره یې واورېدله او د هغې په نقش قدم باندې روان شو. نو د مخکیني کافرانو په نقش قدم باندې تلل دا سبب د دې خبرې شو چې ایمان یې نصیب نه شو. او دریم احتمال دا دی چې فما كانوا ليؤمنوا نو د وروستني خلک چې ایمان راوړی بما په هغه څه باندې کذبوا به من قبل بما په هغه څه باندې بما په سبب د هغې یا بما کذبوا به من قبل په هغه څه باندې چې هغې ته نسبت د دروغو کړی و، هغې ته نسبت د دروغو شوی و من قبل د مخکې نه د نوح علیه السلام په زمانه کې. نو معنی دا شوله چې نوح علیه السلام په زمانه کې هم چې د کومو آیاتونو ته د دروغو نسبت شوی و نو په هغه آیاتونو باندې د وروستنو خلکو هم ایمان را نه وړو نو کافران پاتې شو. دا درې احتمالات دي د ګرایمر په اصطلاح په ترتیب سره د مفسرین نقل کړي دي. كذلك نطبع على قلوب المعتدين د دې وجه نه موږ مهر لګو على قلوب المعتدين په زړونو د زیاتې کوونکو باندې. کذالک کې احتمال دا د کار د پاره تشبیه شي بیا به څه شي موږ دغه شانته مهر لګو په زړونو د زیاتې کوونکو باندې چې کم خلک زیاتې کوي حد نه زیاتې کوي شرعي احکام کراس کوي کفر تا وړي نو دغه شانته مهر په موږ لګول کې څنګه نوح علیه السلام په قوم باندې لګیدل او چې ایمان را نه وړو او کدا کا په معنا د علت سره واقع شي. دا دویم احتمال دی د ګرایمر په اصطلاح بیا به کاب تعلیلیه شي بیا به شي چې کذالک حمد دی وجنا نتبع من مهر لګو على قلوب المعتدين بزرونو د زیاتې کوونکو باندې. د ځینې مفسرینو خیال دا دی چې په دې کې مراتب د منکرینو ذکر شوي دي، درجات د منکرینو مراتب.
هغه مراتب داسې دي چې اواله سر کې چې کوم خلکو نسبت د دروغ وکاو نو هغه خلکو اواله چې چا ایمان را نه وړو نو هغه خلکو ته د دروغ نسبت شروع کو اسمانیاتونو ته دروغ ویلو او چې کله نسبت د دروغ شروع کړي باندې باندې مهر ولګید نه ګویا چې منکرین دي چې ځینې داسې و چې بیخي ایمان را نه وړ او نور سورانه ونه ځینې داسې چې ایمان را نه وړ هغې نه بعد د آیتونو نه انکار هم شروع او ځینې داسې چې باقي مهر هم ورسره ولګېد نو بیا دا مراتب د مجرمانو شو چې مجرمان په اول سر کې صرف ایمان نه راوړي په دویم سر کې بیا انکار هم وکړي او په دریم سر کې بیا په دې باندې مهر هم ورسره ولګي نو بیا بیخي دعوت په دې باندې اړول کار کوي نه